یوسف علیہ السلام مبارک عزیز مصر بادشاہ واغستا خپل دربار کی غلام لگو نوکر لگو لیکن یوسف علیہ السلام حسن ډیر زیاتو الہ العالمین خلق حسن ډیر زیات ورکړو بی بی زلیخا اغی مبارک باندې مین شوا ټیم راغې چې بی بی زلیخا د یوسف علیہ السلام نه ناجایزه مطالبه وکړه ناروا مطالبه یې وکړه حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بادشاہ د وړاندې ولاړ او دا بی بی زلیخا په هغه باندې تهمت تړلو چې دا مطالبه ما نه درکړې ده نو په دې ټیم کې یوسف علیہ السلام سخت مایوس شو سخت خفه شو زړه ته ډېر درد ورسېد حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ولاړ دی بل طرف ته عزیز مصر بادشاہ ولاړ دی یو طرف ته بی بی زلیخا ولاړه ده په دې ټیم کې یو وړوکی ماشوم دی چې قرآن کریم هغه حکایت نقل کوي هغه وړوکی ماشوم د مور په غېږه کې دی د څو ورځو ماشوم دی لیکن د یوسف علیہ السلام صفائی بیان کا تسبیح بیان کا هغه کم نقص او کم الزام چې بی بی زلیخا په یوسف علیہ السلام باندې تړلی هغه یې ورنه مټاو کړی کا صفائی د یوسف علیہ السلام بیان طویل واقعہ د یوسف علیہ السلام باندې زندگی تیر شو تدریجا حالات بدلیدل یو ټیم راغی چې یوسف علیہ السلام وزیر ټاکلی شو په همدې بادشاه سره او وزیر د خزانې و په مصر کې قادسالي راغله خلک به راتلل او یوسف علیہ السلام به چې دستخط ورته وکړه بیا به خلکو غله وړل یو ورځ دا یو نوجوان راغی حضرت یوسف علیہ السلام کاغذ باندې لیکل کې سیاہی باندې لګیا دی هغه نوجوان کاغذ وړي داخلي وزیر داخلي تا هغه خزاني وزیر تا لیکن وزیری خزانی ورته غله ورکړه دویم ورځ باندې بیا راغی حضرت یوسف علیہ السلام بیا اجازت کی بیا غله وړي هغې ځای نه په درېیم ورځ باندې راغی یوسف علیہ السلام لاس نه کلک ونیولو ورته وایي نوجوانه ته څوک یې چار ورځ راځي دا خو د دې غریبانانو فقیرانو مسکینانو حق دی په دې کې دا خو څو ورځې پس یو کور ته غله وړي اور بیا سو ورځې په هغې گزاره کوي ته هره ورځ را روانې حضرت یوسف علیہ السلام ته هغه نوجوان وایي ورته وایي که چېرته ما تا ته خپل تعارف وکړه چې زه څوک یم نو ښایي چې ټوله خزانه ماله راکړي حضرت یوسف علیہ السلام نورم حیران شو ورته وایي نوجوانه اخیر پوری دن پریکدم چی سو پوری ما دخبر حال بیان نکی چی سو کی کمزین راگلے حضرت یوسف علیہ السلام تا آگا نوجوان ہوئی چی اے یوسف زا آگا انسانیم چی وڈکے وی زا وڈکے معشوما لیکن تابانی بی بی زلیخا تہمت تڑا دا مورخی کیوں زما جب اللہ گویا نکلا ستا صفائی میں بیان کا تمہیں آغا انسان نہ بچو ساتری حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈیری خوشحالینا قدم راخلی نکل گئی خاتم ترئی چھ اے خاتم دا انسان چکلا رازی او سمرہ غلی پکار بھی وطے ورکوا دشمی ٹیم نے یوسف علیہ السلام خود کوئی الہ العالمین ورنہ خود کے راغے الہ العالمین ورطوئی اے یوسف نندی عجیب کارو کو یوسف علیہ السلام ورتوی خدای تا ته علم دې څه کار می عجیب وکړ الله سبحانه و تعالی ورتوی چې ته ما په دې خزانه باندې وزیر او قدرت می درکړې دې کې خو د ډېرو خلکو حق دی او تا دې یو نوجوان ته ولې دومره مال ورکړ ولې دې دومره غله ورکړ حضرت یوسف علیہ السلام الہ العالمین ته وایي یا الله تا ته ما نه ښه علم دی چې دغه ماشوم دا نوجوان کله ماشومونو ما باندې چې بی بی زلیخا د زنا تهمت لګولی و دغې ماشوم زما صفائی بیان کړې وه الہ العالمین ورته وایي چې اے یوسفه تم زما بندی هغه نوجوانم زما بندو چې ستا صفائی یو بل بنده بیان کا تا څومره غله ورته ورکړه یوسفه چې زما بندگان مې او زه خدای مو زما صفائی بیانې نو زه به ورله څومره مقام ورکړم